السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عوامي پیغام سره او چینایي ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملوک آباد کې چې هلته چې کوم امیدواران ولاړ دي، یوت کونسلر، کسان کونسلر او جنرال کونسلر سره موږ به د هغې سره تاسو تعارف کوو چې هغوی په دې کم میشن دی او کم منشور دی، هغه به تاسو ته مخامخ کوي. موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې کومه حلقه ده دا د ګمبت مېره 2 ده او انشاءالله چې ملګرو په موږ باندې اعتماد وکړو او دا سیټ الله پاک موږ له راکړي انشاءالله. د هغوی چې څومره مسایل دي زموږ د وس لاندې، که هغه اوبه دي او که کوڅې دي یا نور د هغوی څومره ضرورت دي او زموږ د وس دي انشاءالله موږ به هغه کوو. که زموږ د وس نه بره هم او بیا بل چا ته وینا کول غواړي انشاءالله موږ به ځو د هغو سره به کوشش کوو، محنت به کوو او انشاءالله زموږ په وینه که کار کېږي انشاءالله د هغې نه به هم تاسو نارینه زنان ټول به راوځئ د الله د رضا لپاره انشاءالله د خپل اوټ استعمال کوئ، ځکه اوټ چې دی دا یو شهادت دی، دا امانت دی، دا وکالت دی، نو د هغه په صحیح ځای کې استعمالول پکار دي، داسې نه چې هغه ځای صحیح نه وي او بیا موږ په هغې باندې ګناهګار شو. او څوک چې وایي اوټ نه ورکوم دا هم ګناهګار دی. اوټ به ورکوو انشاءالله استعمالوو او نشان زموږ کتاب دی. مهرباني ډېره مننه. دا نن چونکې دلته کې د دې علاقې کارنل میټینګ و، هغه تاسو په علم کې ده چې نن دلته زموږ راتله او کېناسته او دلته بیان کولو دغه بلدیاتي الیکشن په حواله په 31 مارچ چې کوم دی د خپلې پارټۍ دپاره، جمعیت العلماء اسلام دپاره او د دغې خپلو کانډیډیټ او امیدوارانو دپاره دغه د کمپین یو تسلسل، یو سلسله روانه ده. زموږ دغه پیغام دی ستاسو د نیوز چینل په وساطت باندې چې په 31 تاریخ باندې خپل قیمتي اوټو د علماو په حق استعمال کړئ، د کتاب په حق استعمال کړئ. السلام علیکم جی، زه د عوامي پیغام نیوز والا ډېر شکرګزار یم چې دوی زموږ د پروګرام د ښکلا ورکړه او دلته کې راغلو. د دې نه پس جی زه د دې علاقې د جمعیت العلماء اسلام د پارټۍ د طرف نه جی د مزدور کسان دپاره مقرر شوی یم. زموږ مشر کونسلر چې دی جی د هغې دپاره نشست دپاره مقرر کړی شوی دی حاجي مولانا حاجي رحمان صاحب او زموږ سره جی عزیز الله صاحب چې دی نو دا په یوت کونسلر باندې مشرانو دغه کړی دی جی دغه نشست یې ورله ورکړی دی. نو زه د دې لپاره چې عوامو ته دا درخواست کوم چې په 31 تاریخ باندې چې کوم زموږ بلدیاتي انتخابات دي جی نو په دغه کې چې زموږ د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو په فیصله باندې تاسو جی سپورټ شئ او په کتاب باندې مهر ولګوئ. انشاءالله چې ستاسو لپاره به موږ د خدمت شپه ورځ انشاءالله چې تاسو انشاءالله حاضري کوو، حاضر به یو درته. او کوم حالات چې روان دي د دې خو تاسو ته ښه پته ده چې ټولو عوامو ته پته ده کومه مهنګایي چې ده زموږ په دې ملک کې چې بېروزګاري ده. او زه د دغې د یو سوچ کوم، یو فکر کوم، مشرانو ماته وي چې یاره ستا په ذهن کې څه دي، نو ما وي چې یاره زه دې مزدور طبقې سره زه خپل د زړه نه یوه مینه لرم. نو هغو بیا ماته ووي چې یاره ته مزدور طبقې دپاره د خدمت دپاره موږ ته وکوږو او مزدور کسان کم نسج چې دی چې دی ما ته هم په دغه کې هغو مقرر کړی دی او موږ په دغې باندې فایز کړي یو چې انشاءالله موږ به دا بلدیات انتخابات چې په 31 تاریخ باندې چې کوم را روان انتخابات دي چې په دې کې موږ به ټول د جمعیت العلماء اسلام دپاره ولاړ یو او د عوامو هر نمونه خدمت به موږ کوو انشاءالله. چې عوام دې زموږ د میشن چې دی دا ځان سره سپورټ وساتي او انشاءالله زموږ چې د جمعیت العلماء اسلام کوم پیغام دی خدا کا زمین پر خدا کا نظام، زموږ د مشرانو دغه زموږ سره جی یو اهم پیغام پروت دی چې هغه وایي چې خدا کا زمین پر خدا کا نظام. نو زموږ انشاءالله چې دا اراده ده چې د دوی نه نور ښه خلک نشته. علما جمعیت العلماء اسلام پاکستان چې کوم دي په دې کې داسې علما چې دا پاک دامنه دي د دوی په جامه باندې انشاءالله چې خلک خو پې ډېر داغونه لګول غواړي لیکن شته پې نه جي. کوم موجوده حکومت چې د سلیکټډ حکومت دیو چې زموږ د مشرانو چې ډېر په خوله باندې چې هغه سپکاوی کوي، خو کوم چې حقیقي سپکاوی دی هغه دیو نه کولی شي، نه په هغو کې څه شته د هغو په جامه باندې پاکه جامې اغوستې ده او داغ پې دیو نه شي لګولی. او انشاءالله زموږ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې موږ ته څه نمونه حکم کوي، موږ عمومي د تحصیلي بابوزو جمعیت العلماء اسلام مولانا عبدالله مزاري صاحب دی چې هغه په دې کوششونو کې چې ماشاءالله شپه ورځ چې خپل وخت زموږ سره خرابوي او د هغې کې چې زموږ سره لګیا دی. او کوم چې زموږ نور ټیم دی چې لکه مولانا حاجي رحمان صاحب چې دی زموږ ډېر یو اوچت عالم دی او مشرانو په ده باندې اعتماد ځکه کړی چې د زموږ عمر بر دلته کې تربیت کړی دی. او زموږ د جمعیت العلماء اسلام یونین کونسل رنګ مالي چې کوم سرپرستي اعلی دی نو هغه هم د حاجي رحمان صاحب دی. دغسې د دوی سره چې رور دی د دوی حاجي حبیب الرحمن صاحب هغه زموږ د جمعیت العلماء اسلام یو خاص خادم دی او زه په خپله مې انشاءالله چې د علماو خادم او د علماو په خدمت کې خپل وخت سلب کوم. الله پاک دې قبول کړي انشاءالله. ستاسو نه د امید لرم چې تاسو ټول عوام چې دي د علماو سپورټ جوړ شي او علما خوښ کې په کتاب باندې مهر ورغوي.
میرا په څلورمه درجه کې زه علم کوم او د بارامانه ګمبد میرنه یوت سټه ولاړ یم او ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې څومره علما ولاړ دي یا د جمعیت علما اسلام سره څومره کسان وابسته دي او تاسو دا امید لري چې دوه کتاب د وټ وي نو تاسو ټول مسلمانانو ته زموږ له طرفه دا پیغام دی چې تاسو خپل وټ د کتاب په حق استعمال منشور زموږ دا چې زموږ په دې ملک باندې اسلامي قانون نشي د قرآن نظام به راشي د حدیث مبارکو نظام به راشي او دا د علماو نه او د طلباو نه علاوه بل سړی نشي راویستی څومره چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور ته وګورو په هغې کې اسلامي قانون چلولی هغه خلکو د چې هغو سره قرآن او حدیثو دا وایم چې علما او طلبا چې څومره د عوامو په خدمت باندې پوهېږي دومره په هغې باندې عوام نه پوهېږي ځکه چې دوی سره د قرآن او د علم رڼا ده او دوی به د قرآن او د حدیثو په رڼا کې به د دې قوم ډېر صحیح خدمت وکړي په دې باندې حل کېږي چې موږ ټول د نیکانو خلکو مرګتیا وکړو او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې المرء مع من احب انسان په قیامت کې هغه چا سره وي چا سره چې په دنیا کې محبت دي زم د اوبو مسلې دي د رزق وغیره څومره مسلې دا به هرو زموږ حل کېږي چې موږ د نیکانو خلکو مرګتیا وکړو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې د ځان سل کاله عبادت چې وکړي او د نیکانو خلکو په مجلس کې لږ ساعت کښېنه سلو کالو د عبادت نه دغه لږ ساعت بهتر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نه مخکې د عوام پیغام شکریا ادا کوم چې هغو موږ ته وخت راکړو په دې فتنه اور دور کې. جمعیت علما اسلام د طرف نه ما ته ټکټ میلاو شوی دی د کسان کونسلر نه او د جمعیت علما اسلام مقصد هم دا دی جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام. زمونږ چې څومره علما کرام دي هغه حدیث کې هم راغلی دي العلماء ورثة الانبیاء چې دا د انبیا علیه صلات وسلام وارثان دي چې په کوم ځای کې د انبیا علیه صلات وسلام وارثان دي نو هغه به د الله رب العزت نه یریږي د الله رب العزت یره به یې په زړه کي نو هغوی چې څومره کارونه به کوي نو هغه به د اسلام موافق وي او د اسلام نه به خلاف نه وي. بل چې څومره د عوام خدمتي په هغې کې به منډې تړلې وهي او د هغوی حق به هغو ته رسوي. زمونږ د حلقې نوم دی ملک آباد نمبر 2 او یو 1 دی یو 2 دی. زمونږ د دو نه ولاړ یو کانډیډیټ د مزدور کسان دپاره او موږ خپل حلقې ته دا پیغام ورکو چې کوم په 31 تاریخ باندې الیکشن دی هغه کتاب چې دی هغه کامیاب کوي انشاءالله چې ستاسو څومره مسایل دي هغوی به څومره کانډیډیټ ولاړ دي د هغوی په سرپرستۍ کې به دا کېږي څومره فنډز راځي دومره ته ویلی شمه چې هغه به بې ځایه نه لګي هغه به بالکل چې د سره پار راغلی د هغې لپاره به هغه استعمالیږي ولې چې زمونږ تربیت چې کم شوی دی هغه علما کرامو کړی دی او انشاءالله زمونږ کم میر چې دی هغه مولانا حجت الله صاحب دی. تاسو ته هم چې هغه کامیاب شو نو د هغوی په لاس چې څومره فنډ راځي هغه بیا کانډیډیټ ته میلاویږي او کانډیډیټ به چې دی هغه په محله کې کار کوي. انشاءالله زما ستاسو ټول نه دا امید دی چې تاسو به په 31 تاریخ باندې د کتاب په حق کې اوټ ورکوئ او اوټ چې دی هغه یو شهادت دی نو دا په سوچ سمج سره ورکوئ ولې چې ګواهي ورکول د دې به په ورځ د قیامت چې دی هغه تپوس کولی کېږي. که تاسو داسې کس له اوټ ورکو چې هغه ښه کار کوي جو په ښه کار کې خو به ستاسو ثواب وي خو که هغه بد کار کوي نو په هغې بدو کې به هم ستاسو هغه څومره ګناه هغه به ستاسو په عملنامه کې هم لیکلی کېږي. تاسو ته زما دا ریکویسټ دی چې کتاب چې دی اوټ ورکوئ دومره چې هغه العلماء ورثة الانبیاء دي د نبی علیه صلات وسلام وارثان دي. په آخره کې زه بیا ستاسو هم شکریا ادا کوم ته عوام پیغام چې هغوی راغلل او زموږ دا انټرویو اخیست. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد اسلام دی او زه د ګمبد میرې 1 نه یوت کونسلر سیټ ته ولاړ یم او باقاعده دلته زموږ یو پروګرام سټارټ هم دی اوس د سید آباد کې. موږ له خو جماعت ټکټ راکړو علماو په خپله فیصله وکړه او د هغې انتخاب یې زما دپاره د یوت دپاره وکړو او کوشش به موږ خپل کوو چې کم فنډ راځي هغه موږ په هر حلقه باندې زموږ سره چې کم حلقه ده په هغې کې په هر محله باندې هغه موږ تقسیم کړو او کم حق چې د عوامو دی هغه موږ عوامو ته ورسوو او باقاعده به په 31 تاریخ باندې باقاعده موږ چې کم طرف ته روان هم یو په هغې کې بس عوام په خپله فیصله کړې ده خو موږ خپله حاضري هر کور ته لګولې ده او هغوی په خپله په زړه کې هغه فیصله کړله چې ورو زموږ ور دغه یو انتخاب دی یو کتاب دی بس زموږ نور څه پاتې نه دي.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله جل جلاله دم طول عبادتك دمنا راضي شي صبر والله ما ولا جل طول عزتك دمنا دي ملك حالات برابر کې مولانا صاحب چې کوم مجاهده کې دا اکثر مرګ دي سمره الله بره ورته ورکي الله پاک دمو د ملک حالات برابر کې هغه مشران الله پاک دې مشران له دې تاسو باندې وساده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول الله جل خیر ورکړي دې کور کې دې راکې په دې نه والحضرات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وبنور القران. اللهم زين اخلاقنا بالقران ونجنا من العذاب والنار بالقران. اللهم انا نسالك رضاك ونسالك من مغفرتك. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا عفو يا كريم يا عفو يا كريم يا عفو يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.